ټول لړومبه دا چې الحمدلله ما ته په دې خبرې باندې ډېر زیات فخر دی چې زمونږ عموما داسې جلسو کې مشومان د کم زمونږ نوجوانان ملګري دي دا هم ډېر دي کله کله مونږ باندې خلک دا اعتراض کوي چې د ستاسو جلسو کې دغه مشومان ناست وي تاسو سره خو دا کم سنجیده طبقه ده نشته ده خو تاسو به د یو خبره یاد ساتئ د دې خبرې جواب دغه دی چې دا بچی کم نن دلته ته مسجد ته راوستی ته جلسې ته راتلی ځان سره د بچی روچت کو غد هم مسجد ته راوستی دی دې د دلته د بیان اوریدل او دلته د مجلس کې کیناستل ان شاء الله سوما ان شاء الله دې به دغه جذبه جوړیږي چې سبا زه میټریک پاس کړم زه به ان شاء الله عالم او قاری جوړېږم دا زما بس کامیابي ده دې باندې کله هم مخفه کیږي کله هم ستاسو پروګرامات دې مسجد کې وي بل ځای کې جلسه وي د خپل بچی د دین سره غي کې شریکوا چې ان شاء الله زما د بچی به دغه ځای نه جذبه جوړیږي موږ چې نن دغه ځای کې ولاړ یو دې کې الحمدلله دغه جلسو جلوسونه خپل بچپن کې به د تبلیغي بیان ته کې نسروغین الله پاک زموږ جذبه جوړه کنه دې سټیج ته رسولیو نه تاسو کله هم چې پروګرام وي خپل بچی کم نوجوانان دي د مشومان دي دا هم راولي ها دې کې دا خیال ساتي چې زما دغه بچی د مسجد په آداب او د مجلس په آداب باندې پويږي چې دې د مسجد هغه کم حرمت ته غا پایمال نه کی یا مثال پته شو مته او ډکو مته او په دې نه پويږي به مرولي خو نور چې کم مشوم د مسجد په آداب باندې پويږي خې اور د بدو تمیز کول شي غځان سره مسجد ته راولي مسته هم راولي ان شاء الله دا بچي به تا د پر قابل فخر سرمایه ګرځيږي دې د با سره موږ ته مهنت کول پکار دي دې حواله سره محدثینو یو واقعا نقل کړی دا یو بادشاہ هغه خپل د انارو یو باغ نو علاقې کې کتلو چې ماته یو دسې باغبان ملاو شي چې هغه خائن نه وي کرپشن کې مبتلا نه وي چا ورته ویل چې دلته یو مبارک بنو باندې یو بزرګ دی ډېر دیندار دی هغه کته دی باغ ته ورونی سي ډېر خبوي بادشاہ نه هغه غریب سړی په سیلاړو مبارک رحمت الله علیه پسې چې راشه زما باغ کې به د بوټو او د ونو خیال ساته دي ته په وخت باندې وبو ورکوه سمو دینه پس دی بادشاہ ته لوی لوی نور ملکونو بچیان راغلو لکه د بچیان یو بل سره ملاقاتونه کوي ندی ته وی چې لاړ شه د باغ نه ماته یو خواږه اناران راوړه چې کم خواږه انار وي د باغ کې ته 5-10 سال مهنت کړې تا ته پته ده چې دې کې کم انار خوږ دی کم پیکا دی دا ته پته لګي ا غریب لاړ ولته نه دریم انار راوړو غي چې کټ کوغه ترخو ترشو بادشاہ ډېر حیران پاتې شو دي ته اوس پرې دا پتا نشته لاړ شه نور راوړه بیا لاړو چې به درې څلور انار راوړو غي کټ کوغان ترشو نه بادشاہ ورته غوسه شو د میلمنو په مخ کې ورته د خوې بندا لس کاله د باغ کې تیر کړی دي او ته اوس پرې دا پته نشته چې انار دا ونه خوګه دا او دا پیکه دا ترخه دا د څنګه دي ته دې پته نه لګي نو مبارک رحمت الله علیه ورته جیبه لفظ استعمال کو ورته چې ستا باغ کې دې د پر ساتلې وم چې زه د ونو خیال وساتم نه دې د پر چې تا ماته د سخلو اجازه تر کړی چې دا خوګه دي دا پیکه دي ما اوس پرې لسو کالو کې د استاد دی انارو ونو نه یو انار دانه هم نه د سخلی نه ما د څه پته لګي چې څه خوګه دي او څه پیکه دي بادشاہ خو مجلس ختم کو خو یو فکر ورسره ملګری شو چې دا سړی خو ډېر د الله ولی دی لسو کالو کې دي زما د باغ ولا انار نه د سخلی دا خو ډېر امانتدار دی ندی ولور وغه ډېر زیاته دینداری و سوچي دا وګو چې دا سړی مانه زین شي د زب خپل ځان سره ولګو نو یو ځری روغتل ورته چې ما ستاده تقوا ستا پرهیزګری وکړه هغه نه ماته دا معلومه شو چې ته ما سره پاتې شې نه دا ډیره ښه خبره ده هغه د برکته باغ یو نوکر په تور باندې وساتم سو وخت پورې بیا برنه لاړ شي خو زه دا غواړم چې ته ما سره داسې منسلک شي چې زه قبر ته ورسم خو ته ما نه جدا نشي نورتی بستا بادشاہ سلامت خوښه ده نه ورته زما لور د دې سره به ته نکاح وکړي لور سره خبره وکړه لور ته هغه کورګزاري واوروله چې دا سړی ډېر زیات دیندار دی او ته هم ډېره متقي تهجد کې چاش اهتمام کوي تا سره د دې نکاح وشي دا ښه خبره نه ده لور ته وایي چې ابا چې تا خوښ وي به زه دې ته تیار یم چې کله نکاح وشو نو مبارک رحمت الله علیه څلوېښتو ورځو پورې د خپل کور ولته نږدې نه شو البته کم مهنت مزدوري کول هغې سره به سبزي څه خوراک واخیستلو هغې به د غلام په ذریعې سره خپل کور ولته ولیږلو چې نن د دا شي زوخري بل شي خوړلو ما طرف نه اجازت نشته 40 ورځو بعد ورته پیغام ولیږلو چې نن به زه شپې ته درځم نو چې کله شپې کمرې ته ورغلو نو هغه کور ورته وایي بادشاه لور وه وایي زه خو تا ډېر زیاته رسوه کم د ما سره دا کمې ملګري دي جینکې دي دې ما ته وایي چې ستا خاوند څه چلې چې تا سره 40 ورځې وشي تا ته نه راځي نه در سره ملاقات کېږي نه در سره میلویږي نو مبارک رحمت الله علیه دوی فرمایي چې ته د بادشاه لوري
او بادشاہ د رزق پته نه لګي د حرام او د حلال او د مشتبه نه ما د سالوي خورزي صرف حلال کمینه ته خوراک دی چې نظر کو چې ستا د بدن کې کم د حرام ولا ملوړ ته د غون ختم شي نن 40 ورځې بعد چې زتا ته راغلم نه ما د الله ذات نه د امید دی چې ستا بدن کې څومره مشتبه مال ولا اثرات او غاب ختم شي نه 40 ورځې د بعد دا مبارک رحمت الله علیه هغه خزي سره ملويږي خپل بشري ضرورتونه پوره کوي دي ته الله پاک د هغه شپنه چې کم بچي ور کړی دی غینوم دی عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه او دا هغه بزرگ دی چې امام بخاری رحمت الله علیه خپل الصحیح للبخاری کې ټولو نه زیات اعتماد په عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه باندې کړی دی اور مورخینو دې په باره کې لیکلي چې دې ترتیب بداو یو کال به جهاد کولو یو کال به تدریس کولو یو کال به حج تطلو بل کال به حج وخت کې جهاد ته محاذ تطلو د دې مزاجو د دې اشعار ډېر مشهور دي د دې درسي کم نکات تی غټ زیات خلکو کې علماو کې مشهور دي دا د غي ژوندۍ ده او تاسو به حیران پاتې شئ امام بخاری رحمت الله علیه 21 استادانو باندې زیات اعتماد کوي 21 استادانو کې ټول نه زیات اعتماد په عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه باندې کوي او دا عجیب خبره ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور شاګردانو کې چې کوم هغه مجلس فقهي جوړ کړو هغه کې 40 علما راخسیو هغه کې عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه هم وو نه د امام بخاری صاحب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی ونن غیر مقلدین را پاسي په حنفو باندې اعتراض کوي تاسو کوم فقہ دا د قران او د حدیث خلاف ده زه ورته چې امام بخاری رحمت الله علیه استادان اوچت کا اکثر پکې احناف دي او بل د عجیب خبر درته وکم امام بخاری رحمت الله علیه 21 استادانو باندې زیات اعتماد کوي زیات روایتونه غنه راخسي هغه کې 19 استادان د امام حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي دا احناف الحمدلله شرف حاصل دي خو بهرحال زما د دې خبرې نه مقصود دغه چې عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ته چې کم د مقام ملاو دی دا د صرف دی وجنه چې دی د حرامونه او د مشتبه شیزونو نه خپل ځان هم ساتلی او خپل کور ولا هم ساتلی و زما استاد بچی دی زما استاد ذمہ داری ده چې دی بچی ته زکه مې خله کې نوړې ور کوم چې غا د حرام سره هغه کې د ګندګي او د حرامو ملوت نوي کدا پاک مال بیا به زما بچی هم ان شاء الله لوی عالم جوړیږي مولانا شیطانی رحمت الله علیه د خپل کتاب کې واقعا نقل کړي هغه وی چې هندستان کې یو کله و هغه کې څومره نرینا زنانو ټول حافظانو او یو ور کې بس ځانو چې غبط قسمه د قران نه و یاد نه چې کله رښتې خبر وشو کور ولا خو اول چا جنې نه ورکول چې دا حافظ نه دی او زموږ چې دلته کې غیر حافظ چې څوک لورو کې نه عیب غني خو بار الله کور ول ډیره خوريو کا هغه رښتا وشو نه چې کله شپې کمرې ته رالو خزي ورته قسم وخوړو چې ما د الله ذات باندې قسم وي هغه وخت پورې ماته نږدې کېدې نشي چې څومره پورې ته قرآن نه وي یاد کړی زه به سبا د خپلو ملګرو ته څه جواب ورکوم زما د کمې سهیل دي جنکې ملګري مې دي ته څه جواب ورکوم نغي ورته ویلو چې د الله بنده دا خو چې تمام باندې قرآن نه دی 3 کاله زه نور انتظار کوم دی کې کال 2 کاله 3 کاله کم از کم نور لګي زه دومره انتظار چرته کوي شم خو بهرحال غونډه شپې په خفګان باندې تیر کړ چې کله سحر شو د ملګری خپل کې غپ لګي نه د ځوان چې کله بهر رالو ډیر زیات خفا او سترګې سری وي ملګرو نه تاسو کو چې واده او اول شپې باندې ځوانان خوشالي ته ډیر خفای غیر دوی چې زه به خفا کېږم ولې نه چې خزر د داسې شر کې خودلې چې غو کله پوره کېږي غو ماته قرآن یاد کا بیا راشه بیا به خبرې اترې کوم اور قرآن چې زه دوم غوږ باندې ډیر ټیم لګي بس کلی کې ګرځیدل ډیر زیات پریشان او مزیګر یو ملګری سره ملاقات شو غیر دوی چې زه ته یو لنډه طریقه خیم زمونږ د کلی کې خوا کې یو بل کله دی الته کې یو بزرګ دی غو مستجاب الدعوات هغه چې کومه دعا کوي الله پاک هغه دعا قبلې تبه هغه ته ورشي او هغه ته بدوي چې ماته دعا وکړه چې الله پاک ماته د قرآن را یاد کی خو ډیر چیر چار مکو بس خپل مطلب ورنه پورا کړ بدا په هغه شپې باندې ورغله بزرګ ته وی کتل یو جوړپړی کې پتی کیږي د څور کوټي شان کمره ده او کمرې کې دنه یو د وړو غل ولا لوخه پروت دی یو ور ولا تنظیم پروت یو چې کوم نه روټه پخېږي دغه شیزونه پرته دي نور هیڅ نشته یو آرام ولا د تکیا وغیرہ بسترې پرتی دي ندی بزرګ ته چې ما د پر دعا وکړه ما ته چا ویلي چې ستا دعا قبلې کې غټه څه غوسه شو بیزت کو چې تا ته چا زه خدای نه در سره غپ لګولې د یې درته واسي د سره خبر درته کړي خدا ورته نوجوان ورته خپېړه مې کړی چې نه جی ما ته په دعا کې الله زما کني هغه وخت پرې زنه زما ابو ذر 2 رکعات موس کړي دی به دعا کړی چې الله دې قرآن حفظ مقصود دې ته قرآن یاد کړي او به ورته بچي ازا قرآن بد یاد بس په منډه منډه باندې کور ته راغلي دی وری ټکولې چې کور ولا ترغلې دی ورته ما ته قرآن یاد دی خزه ورته وی چې عجیب کار دی سحر مسپخین وتلې سحر وتلې اوس یو ورځ کې 12-13 غنټو کې ته قرآن دی نو کور ولا ورته وی چې زه به د امتحان اخلم که زه مطمئنه شوم بیا ټیک دی کني بیا به واپس بیا مدرسې ته ځي
کورولې شروع شوي اول سپارې کې تپوس کړی دویمې کې کړی درېمې کې کړی قرآن کې کم کم متشابهات و هغې کې تپوسونه کړي چې ښه مطمئنه شوي ده بیا ورته ویلي چې دا ورته وایي چې د یو ورځې کې د قرآن څنګه یاد کړی دی بس ښځې ته ویلي چې تا څه کار دی خو قرآن یادولو ستا مقصود و ما سینې کې الحمدلله قرآن محفوظ دی ښځې ډېره هوښیاره ښځه وه زمونږ د ښځې خاوند نه دا تپوس کړي چې د پیسې فلانکي ګټلي هغه نه دا تپوس وکړه چې د پیسې څنګه ګټلي چې هغه ملګري ته ورشي هغه ورته چرسوله یو ګوډی پنجاب ته وباسي هغې سره مالداره شوی ده هغه ښځې داسې نه وي هغې به خاوند نه دا تپوس کولو چې د فلانکي دومره نیک اعمال کوي دا د فلانکي پیر چا بزرګ دی چا نه بیعت کړی ما ته ووایي چې هغې نه زه هم بیعت وکړم ښځو به دین کې مقابله کوله زموږ نن سبا دور لکمې ښځې د مال کې مقابله کوي فیشن کې کپړو کې لباس کې میک اپ کې دي شیزونو کې مقابله ده نه ښځې ورته ویلي دي چې خاوند دا خبره خو ټیک ته قرآن د یاد دی خو دا راته وایي چې دا قرآن د یاد کړی څنګه دی بچې ډېرې مجبورې کړې به ورته ویلي چې دلته یو بزرګ ته لاړو هغې راته دعا وکړه الله پاک راته قرآن یاد کړو ښځې هوښیاره ښځه وه ورته ښه خاوند داسې چل وکړه اوس به دې بزرګ ته لاړ شي هغې نه د اعمالو تپوس وکړه چې د څه اعمال کوي چې هغه دعا کوي الله پاکي قبلوي دا نوجوانو جذبه کې بیا واپس بزرګ ته تللی دی بزرګ ورته بیا ولې راغلی ورته چې یو بل تپوس ته راغلی وی وکړه څه تپوس کوي وایي چې دا راته ووایي چې الله ربالعزت ستا دعا ولې قبلېږي چې ته دعا وکړې قبلېږي ستا دعا وکړه ما قرآن یاد شو نو خامخا څه خو در سره شته که نه بزرګو سره ډېر چیر کړی چې تا کوم مقصد هغه حاصل دی ما پرېږده هغه ورته وایي چې نه جي دا به راته وایي بس لاس نه یې راونیستو هغه جومپړې نه یې رابار کړو ورته دا پټی ګورې ورته او جي دا ورکوټی شان پټی دی دا ګورم وایي زه په خپل لاس باندې بازار ته لاړ شم غنم دانې واخلم بیا په خپل لاس باندې د هغې کرونده وکړم بیا په خپل لاس باندې دې کې یوي وکړم بیا غونډ کال په خپل لاس باندې دې فصل ته اوبه ورکوم بیا په خپل لاس باندې د فصل کټ کم بیا په خپل لاس باندې میچنه وچنوم بیا په خپل لاس باندې هغه وړو میدا کم اوغږم بیا خپله پخه کم بیا په خپل لاس باندې د خوله کې اچوم د نوجوانان دا جذبتیالي ورته بزرګ صاحب حضرت دا خبرې ټولې ټیک دي خو دا ولې کوې په دې هم پوهېږه هغې ورته وایي چې بچیه دا غونډ صرف دې دپاره کوم چې ما دې خولې ته حرامه نوډۍ را نه شي اوسه پورې زه چې کله نه بالغ شوی ما دې ګېډې ته حرامه نوډۍ حرامه لقمه یو حرام څه نه دي راغلي د هغې وجه دا ده چې زه کومه دعا کوم الله پاک هغه دعا قبلوي ته به د خپل انکم سورسز کومه پیسه چې ته ګټي دا به زیر غور کې دې باندې به نظر ساتي که بچې د ښې په لارې باندې روان دي بیا به نور هم حلالو کوشش کوي چې زما د بچې وران نشي او که حرامو لار د اختیاره کا هلته تیرا کې بنک کرلی دي غیر بدلی دي بیا د پوډر خرڅ کړي چرس ته خرڅ کړي او راځي بیا بچې مې لګوي مدرسه کې داخل کړي چې دې نه به عالم حافظ جوړ شي این خیال است و محال است و مجنون است دا د لیوانیانو خیالونه دي دا واکې بنګلي جوړول دي حرامو پیسو سره اول خو بچې حافظ جوړیږي نه که جوړ شي بیا به عمله نه وي بد عمله وي دردسر به وي درته نه دې وجې نه یو به دا انشاءالله عزم کو چې موږ د خپل بچو بهترین تربیت کو او بهترین تربیت کې اهم کردار ده دا حلال مال چې انشاءالله موږ به حلال مال ګټو حرامونه به بالکل ځان ساتو انشاءالله